اوس داسې اشیا دي چې په هغې باندې ته استنجا نشي کولی، په هغې ځان نشي صفا کولی. هغه کوم کوم دي؟ هډوکي. ستا ضرورت شو، تقاضا وه، حاجت دی، څه نه وی راوړېدل، هډوکي پروت و، په هډوکي باندې به ته ځان نه پاکې. ولې؟ دې کې غټه فلسفه دا ده، کتابونه لیکي دا هډوکي نه دي چې کله انسان خوراک وکړي که نه غوښه ده د هغې هډوکي دي او انسان دا وغورځو. نو قدرتي دې کې د پیریانو خوراک پروت دي. د چا؟ د پیریانو. دا هډوکي دا پیریان استعمالي په دې کې الله دې د خوراک ورکوي، هغه دې استعمالي. دې وجه نه علما وایي کله تاسو چرګ وخورئ یا غوښه وخورئ، د هغې هډوکي چې هغه سیټ ته غورځوئ چې په کوم ځای کې دا هډوکي زیات پراته وي په کور کې، هغه ځای کې به د جناتو ټکانه وي. پیریان به کوم ځای کې اوسېږي؟ پیریان ماماګان چې کوم ځای کې هډوکي پراته وي. نو تاسو به په هډوکي باندې ځان نه پاکوئ، ځکه په دې کې جناتو غذا ده. نو که ته دا کار کوې بیا به تا جنات بیا تا چیړي، بیا به څه کوي؟ خرابوي به. نو په هډوکي باندې دې وجې نه اودس کول نه دي پکار، ځان صفا کول نه دي پکار. دویمه دا ده چې دې کې نقصان دی، دې کې دا صلاحیت شته چې تا څه کړي؟ زخمي کړي. او دا صلاحیت هم پکې شته چې دې کې کله د خصومت غوړوالی وي نو بیا صفایي نه راولي، نقصان دی. دویم سوټه نه ده، بعضې خلک سپیاکه راولي، سپیاکه باندې ځان پاکوي. سپیاکه خو تېرې وي که نه، هسې هم تېرې وي او تا ځان پسې وګوره نه تا زخمي کوي. دویم دا سپیاکه نه ده، د پیریانو چې کوم ځناور د هغې چې کومې غواګانې میږي وي په سپیاکه کې د هغې رزق الله تعالی کړی. نه که ته چېرته سپیاکه راوالی استعمال یې کړې، دا تا د هغې د رزق بې حرمتي وکړه. نه چې تا د هغې د رزق بې حرمتي وکړه، د هغې د ځناورو، نو دا پیریان بیا تا چېرته هم ګیر کړې او موقع وموندله، دا بیا تا له خانه تا خانه کوي. دې وجې نه په سپیاکه باندې به ځان نه پاکوي. یو پکې ښکاره دا چې انسان صفا کوي نه زخمي کوي. دویم دې کې د پیریانو د ځناورو دپاره الله خوراک مقرر کړی دی. ناغي بیا ورې دغه کوي څنګه چې انسان نشي برداشت کولی. انسانانو غواګانې دي بیخي دي، هغې دا نه برداشت کوي چې په دې د انسان پخانه پرتې وي. صحیح دی که نه؟ نه ته به په دې باندې ځان نه پاکوې. بل د خوراک چې کوم څیزونه دي کانې فینې کې اشیا، هغې باندې به ځان نه پاکوې، دې کې بې حرمتي دي. بل دا شنه پاڼه نه ده، شنه پاڼه په دې ور ځان نه پاکوې، دې کې بې حرمتي ده، بې ادبي ده او دې کې صلاحیت د صفایي نشته دی، ځکه هغې کې څه رسومات پکې دی. نه دا هغه څیزونه موږ نه ذکر کړه چې په کوم باندې اودس استنجا کېږي ځان صفا کولی شي او په کوم باندې ځان نشي صفا کولی. دې کې یو مسله دا ده که چېرته ما استنجا ځکه ذکر کړه، که چېرته اوبه نشته تا ډایرکټ په لوټه ځان پاک کړه، په ټیشو پیپر دې ځان پاک کړه، خاوره باندې په کپړه باندې ډایرکټ اوبه نشته دی اوم ستا استنجا وشوه، ډایرکټ چردان کولی شي لمونځ کوو. او بهتر دا ده چې په دې ځان پاک کړه بیا په اوبو څه استعمال کړه. نه ځکه هغه څیزونه مې ذکر کړه چې په کوم باندې ته استنجا کولی شي ځان صفا کولی شي، په کومو باندې ځان نشي صفا کولی. دا خبره ځان سره یادې کړه، ملګرو سره یې شیر کړه، ثواب به دې وشي او مسله به مو زده کړي. صحیح انشاءالله که نه؟ هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.